بسم الله الرحمن الرحیم سبق هفتم قیاس کی قسمیں بدے درس کے بعد قیاس دو قسمونه ذکر کئی قیاس استثنائی قیاس اقترانی قیاس استثنائی هغه قیاس ته وی چې د دوو قضیو نه جوړ وي او پهلنې قضیه پکې شرطیه وي او د دوانو قضیو په مابین کې لفظ لکن راغلی وي او نتیجه یا نقیض د نتیجې په قیاس کې اجتماعي شکل سره مذکور وي څلور شرایط مې ذکر کړل اولنې دا چې د دوو قضیو نه جوړ وي دویم دا چې پهلنې قضیه به پکې شرطیه وي دریم شرط دا چې د دوانو قضیو په مابین کې به لفظ لکن راغلی وي څلورم شرط دا چې نتیجه یا نقیض د نتیجې په قیاس کې اجتماعي شکل سره مذکور وي اجتماعي شکل بالهیئه الاجتماعیه دا ټکی وسره ولیکه نو دا څلور شرایط چې پکې کله راشي موجود شي نو دته به څه وایو قیاس استثنائی دلته یو ټکی یاد ساته کم چې محققین مناطق دي نه هغوی د دې یو شرط باندې رد کړی دی مصنف رحمه الله فرمایي چې د دوانو قضیو په مابین کې به لکن لفظ لکن خامخا ذکر وي دا شرط ګرځي خو لیکن محققین مناطق وی چې نجی دا لفظ لکن په مابین کې راتلل دا لازمی شرط نه دی کو ذکر شنو خیر دی بهتره ده د پہچان علامت ته چې دا قیاس استثنائی دی خو لیکن ذکر کولی لازمی او ضروری نه دی کو ذکر نشي بیا هم د دینه بغیر قیاس استثنائی وجود کې راتلی شي نو د صحیح قول مطابق درې شرایط لازم شو نمبر 1 چې دو قضیونه به جوړ وي نمبر 2 چې دویمه اولنې قضیه به شرطیه وي او دریم شرط چې نقیض د نتیجې یا په خپل نتیجه دا به په قیاس کې اجتماعي شکل سره ذکر وي نو دې ته به څه وایو قیاس استثنائی د دې مثال وره ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس موجود فالنهار موجود اولنې قضیه صدا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ګول اولنې قضیه دا شو لكن الشمس موجود دویمه قضیه دا شو نو د دوه قضیو نه جوړ دی دویم شرط سوچ اولنې قضیه او پکې شرطیه وي ګور اولنې قضیه شرطیه ده دریم شرط سوچ د دوانو قضیو په مابین کې به لکن راغلی وي لفظ لکن هم پکې ذکر دی او څلورم شرط چې نتیجه یا نقیض د نتیجې به بعینه په قیاس کې اجتماعي شکل سره ذکر وي نو دلته ګوره نتیجې ته فالنهار موجود نو دا نتیجه په قیاس کې ذکر دی فالنهار موجود بعینه هم پاک کا انداز ذکر ده نو دا سه قیاس تسوی لیکيږي قیاس استثنائی اوس هغه مثال وره چې کم کې د نتیجې نقیض په قیاس کې اجتماعي شکل سره ذکر وي دا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة نو ګور اولنې قضیه شرطیه ده او دویمه
النهار ليس بموجود دا حملیه ده په مابین کې لکن نم راغلی دی. څلورم شرطو چې نتیجه یا نقیض د نتیجې دا په قیاس کې ذکر وی هیئت اجتماعي سره. دلته نتیجې ته وګوره فالشمس لیست بطالعة ور نه دی طلوع شوی نو د دې نقیض به څه راځي الشمس طالعة به راځي کنه د دې ضد نقیض معنا ضد نو فالشمس لیست بطالعة نقیض به څه راځي الشمس طالعة وګوره الشمس طالعة موجود دی په قیاس کې کنه او اجتماعي شکل سره دواړه په یو ځای کې ذکر دي نو دې ته ویل کېږي قیاس استثنایی. خلاصه دا شوه چې قیاس استثنایی دی ته وایي چې د دوو قضیو نه جوړ وي د دوانو قضیو په مابین کې لفظ لاکن وي دک شان اولنې قضیه به شرطیه وي اور نتیجه یا نقیض د نتیجې دا به په قیاس کې هیئت اجتماعي سره ذکر وي نو دې ته به څه وایي قیاس استثنایی. امام غزالی رحمت الله علیه په روضة الناظر کې د قیاس استثنایی دوه مثالونه ذکر کړي دي او هغه مثالونه که اوس به ته وګورې چې لکن لفظ به پکې نه نو دا د دې خبرې دلیل دی چې محققین مناطقه دا د قیاس استثنایی په تعریف کې لکن دا جزء لازم نه ګڼي. یو مثال دا وایي ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر دا صغرا شوا. کبرا ومعلوم ان هذه الصلاة صحيحة نو نتیجه روته فيلزم ان يكون المصلي متطهرا. ځان سره دا نوٹ کې نو دلته نتیجې ته وګوره ان يكون المصلي متطهرا یعنی المصلي متطهر دا قضیه دا نتیجه رااله نو دک نتیجه په قیاس کې ذکر ده فالمصلي متطهر قیاس کې ذکر ده نو دې تسویل کېږي قیاس استثنایی. دویم مثال چې کم امام غزالی رحمت الله علیه پیش کړی دی ادا ان کان هذا سوادا فهو لون کو چرته دا تور وی نو دا بر رنگ وی ومعلوم انه سواد او دا معلومه خبره ده چې دا تور رنگ دی نو فاذا هو لون بس رنگم شو چې توروالی رالو توروالی د رنگ صفت ته سپینوالی توروالی زیړوالی دی ته رنگ ویل کیږي نو ګوره فاذا هو لون دا نتیجه رااله نو دا نتیجه بعینه په قیاس کې ذکر ده فهو لون نو دې ته څه ویل کیږي قیاس استثنایی. قیاس اقترانی چاته وی دا آسان دی هغه قیاس ته وی چې دې کې حرف لاکنم نه او نتیجه یا نقیض د نتیجې په قیاس کې اجتماعي شکل سره ذکر نه انفرادي خو ذکر وی یو ټکی د نتیجې په قیاس کې په یو قضیه کې ذکر وی بل ټکی په بل قضیه کې ذکر وی انفرادي به ذکر وی خو اجتماعي شکل سره به ذکر نه نو دسه قیاس ته به قیاس اقترانی وي. لکه دا مشهور مثال چې دی کل انسان حیوان وکل حیوان جسم فکل انسان جسم. نو دلته وګوره انسان اور جسم نو انسان الته په صغرا کې ذکر دی اور دا جسم چې الته په کبرا کې ذکر دی نو نتیجه بر په قیاس کې ذکر د خو انفرادي اجتماعي شکل سره نه ده کنه او منس کې لکن نم نشتا نو دسه قیاس ته بس ویو لکه قیاس اقترانی. بل مثال هم ویل شي ځان سره نوٹ کا کل صلاة عبادة دا صغرا شو کل صلاة عبادة کبرا کل عبادة تصح بنیة نو دا عبادت پکې حد اوسط دا به حذف کې نو پاتې بشي کل صلاة تصح بنیة نو ګوره منځ کې لکن نم نشتا او نتیجه یا نقیض د نتیجې بعینه په قیاس کې اجتماعي شکل سره ذکر نه دی انفرادي ذکر دی نو دې ته بس ویو لکه قیاس اقترانی. دویم مثال وره لکه یو سړی وی اگر یہ
मिर्जा कादियानी को नबी मानता है तो खत्म नबूवत का मुनकिर है। सुगरा शुआ। अगर ये मिर्जा कादियानी को नबी मानता है तो खत्म नबूवत का मुनकिर है। या सुगरा शुआ। कुबरा बसी जब ये खत्म नबूवत का मुनकिर है तो काफिर है। उस द दीना दा खत्म नबूवत दा पके हद औसत दा बहज़फ के नतीजा बराशी अगर ये मिर्जा कादियानी को नबी मानता है तो काफिर है। दा मिसाल हम सशवाला का द क़ियास इख्तिरानी और दा क़ियास इख्तिरानी अगा मिसाल ले चे द्वाण क़ज़ी शर्ती वी द्वाण क़ज़ी सवी क़ज़ी शर्ती वी उस अगा द क़ियास इख्तिरानी मिसाल वरा चे यव क़ज़िये हमलियवी और बला मुनफसिलवी दासिम क़ियास इख्तिरानी रादलिश लका सुगरा ये शख्स अहली किताब से हैं, ये शख्स अहली किताब से हैं। या सुगरा शुआ। कुबरा अहली किताब या यहूदी है या ईसाई। कुरदा मुनफसिला शदा या चिपके लो अहली किताब या यहूदी है या ईसाई। नतीजा बसर अजिया लका ये शख्स या यहूदी है या ईसाई। द अहली किताब पके हद औसत चदा हज़फ की नो बाकी मानदा क़ज़िया बसराशी द नतीजे पर शक्ल ये शख्स या यहूदी है या ईसाई। नो दा द क़ियास इख्तिरानी बल मिसाल कुरान अज़ीम उश्शान के हम मिसाल शता हदीस मुबारक के दे मिसाल दादे द क़ियास इख्तिरानी द शक्ल अव्वल हदीस मुबारक के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजल मफहूम हदीस दा से दे हजरत ज़ियाद बिन हारिस सदाई रज़ी अल्लाहु अन्हु ता हुक्म उकड़ो चे शाब द सहरे आज़ान उकड़ा द फजर आज़ान उकड़ा आज़ान उकड़ो ब्या चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमे द मख के शो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु इकामत शुरू उकड़ो बदे वक्त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमाइल इन्न अखा सदा कद अज़्ज़ना व मन अज़्ज़ना फहुव युकीमु। सदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आज़ान उकड़ो और सूक चे आज़ान उकड़ी नुआगबा इकामत हम कही अवलने हमलिया दा और द्वेमा शर्तिया दा और दा क़ियास इख्तिरानी द शक्ल अव्वल मिसाल शो पूछवे पे लका